د عمران خان د پارټۍ او د هغوی د بدنامولو دپاره مختلف قسم سازشونه شروع دي او کیدای شي چې په دې کې موږ هم شریک یو. زه غریب سړی یم، زه د دې غرونو سړی یم. زما ایشو د وزیر اعظمۍ نه ده، د صدارت نه ده، د وزیر اعلیتوب نه ده. زما ایشو دا دی چې غریب عوام کنفیوز دی. پی ایس ایف درته ووایي چې 1500 کسانو نوجوانانو مشتمل تاسو رهایي فورس جوړوئ. دې صوبه کې 14 کاله حکومت د عمران خان په نوم تاسو ووټ اخیستی دی. آیا دا نوجوانان دې خبرې ته راوستل ضروري و د تعلیم نه به محرومه شي، په نورو مسلو کې به ښکار شي؟ په دې تاسو چېرته په قور فکر کړی دی چې یاره دا موږ نقصان کوو؟ چې کله تاسو د سیند په غاړه ځئ او دا زیګ زیګ ځي یا په دې کې موږ څه طریقه کوو نو هغه 120 کیلومیټر پر اور زموږ سپیډ هم نه پاتې کېږي او بل د موټروی هغه مقصد چې دی هغه هم دغه کېږي. په هر غر په سر باندې 10 کوره دي، 8 کوره دي او یو د بل نه 5 کیلومیټر لر دی، بل د بل نه 5 کیلومیټر لر دی. هغه خلکو ته د اوبو ضرورت شته، دوی ته د بجلۍ ضرورت شته، دوی ته د سکول ضرورت شته. په دې ملک کې ډیکټیټرشپ دی، جمهوریت دی، په دې ملک کې کوم آئین دی او کوم قانون دی؟ موږ وګورو موټروی چې دی مواصلات دا په ټوریزم کې اهم کردار دی، خو بل طرف ته راته زراعت تباهکۍ او د خلکو په تیار فصلونو او کورونو باندې موټروی را روانه ده. نو د سیند د غاړې چې کوم د جرګې فرمایش دی یا د هغوی خواهش دی، په هغې باندې تاسو څومره کار وکړو او د سی ام سره به دې تاسو څه خبر؟ تاسو په حلقه کې د 200 ارب نه تاسو سیوا کارونه کړي دي. حلقې عوام مطمئن دي که نه؟ اوس هم د یو بل سره په مشتو ګریوان ممبر صوبایي اسمبلي میا شرافت علي را سره موجود دی. پی ایس ایف دا راته ووایي چې ستاسو حلقه چې دی د ټوریزم هب دی، کالام سټیډیم چې دی څومره اهم دی د ټوریزم دپاره او د راتلونکي مستقبل دپاره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني. کالام سټیډیم زمون د خان صاحب هم یو خواهش و، زمون ذاتي هم یو خواهش و چې کالام کې یو سټیډیم جوړ شي نو د پوره صوبې دپاره هغه یو په ټوریزم کې یو مثبت کردار د هغې شتی و ادا کولی شي، ځکه چې بین الاقوامي میچونه خو پرېږده، خو که د زمون د پاکستان کم سوپر لیګ چې دی د هغې هم یو میچ وشي نو تاسو سوچ وکئ چې دلته کې به څونه خلک راشي او د کالام به په بین الاقوامي دنیا کې او په دې ملک کې د هغې څونه هغه دغه وشي چې خلکو ته به هغه ښکاره شي چې کالام څونه ښکلی ځای دی، هغه څونه بهترین ځای دی. نو د کالام د سټیډیم ډېر ښه اثر به یې زموږ په ټوریزم که موږ وګورو موټروی چې دی مواصلات دا په ټوریزم کې اهم کردار دی، خو بل طرف ته راته زراعت تباهکۍ او د خلکو په تیار فصلونو او کورونو باندې موټروی را روانه ده. نو د سیند د غاړې چې کوم د جرګې فرمایش دی یا د هغوی خواهش دی، په هغې باندې تاسو څومره کار وکړو او د سی ام سره به دې تاسو څه خبره شوې؟ داسې دی چې د موټروی چې فیز 2 دی دا د اولني حکومت فیز 1 و بیا فیز 2 په دغه کې و. بیا په تېر حکومت کې چې څوک و نو وزیر اعلی هم ته دې سیمې و ته دې علاقې و، بیا ته دې چې کوم هغه انجینیر و کوم چې دا نقشه جوړوله هغه هم د مټې د علاقې و. زیاتې ځمکې کم ستاسو چې کوم افسر و په پي کې اچ کې د هغوی راتلې او د هغوی د ماماګانو راتلې، مطلب طرف ته هغه د سوات د غټې کورنۍ نوسۍ و، بل طرف ته هم نوسۍ، یو طرف ته ماماخیلي و، بل طرف ته د پلار دغه. هغه به دا کوشش نه کوو چې هغه د سوات ځمکې خرابولې یا څه، خو د انجینیرینګ یو خپل طریقې کاري دلته موږ جوړو. موټروی دپاره موږ ته پکار دی 120 کیلومیټر پر اور سپیډ باندې هغه روډ ډیزاین کول دي. اوس هغه روډ که موږ وګورو یو خو زمونږ هغه خپل سوچ دی چې موږ وایو چې د سوات دا سیند داسې نیغ تللی دی، که ته دې په غاړه نیغ روډ لاړ شي او هغه دغه ته ورسي دا به موږ ته فایده وکړي. او دا زما سوچ وم، اول دا د نورو مشرانو سوچ وم، خو چې کله موږ ته بریفینګ راکړی شو، کله موږ په هغې پوه کړی شو چې کله تاسو د سیند په غاړه ځئ او دا زیګ زیګ ځي یا په دې کې موږ څه طریقه کوو نو هغه 120 کیلومیټر پر اور زموږ سپیډ هم نه پاتې کېږي او بل د موټروی هغه مقصد چې دی هغه هم دغه کېږي چې هغې کې موږ ته زموږ زرعي ځمکې تباه شوې، زموږ غرونه راغورځېږي، موږ باندې تندر راشي، د هغې سره دا ګټې او دا خاورې ټوله زرعي ځمکه چې دا سیند ته لاړ شي، خاورې زموږ نه لاندې لاړ شي او تش کاړ موږ ته پاتې شي.
نو په هغې باندې موږ د ورلډ بینک سره د بین الاقوامي دنیا سره دا خبرې کوو چې ستاسو د وجې ستاسو د کارخانو د وجې ستاسو د پلوشن د وجې تاسو موږ په اولني 5 ملکونو کې راوستي یو چې اثر یې په موږ دی نو موږ د هغوی سره یو اګریمنټ کوو چې هغه غذري ځمکې کوم چې زموږ خرابې شوي دي موږ دوباره بحال کړو او د دریای سوات چې دی د دې نه موږ فایده والو بجای ته دې چې دا موږ ته نقصان ډېر کوي نو یو طرف ته به زموږ زرعي ځمکې سیوا شي بل طرف ته دې ته به موږ ته سیفټي والو شي او دې نه به موږ د ټوریزم په مد کې هم فایده والو او کوم موټروی چې زموږ راځي د هغې په بدل کې چې کومې ځمکې پاتې کېږي نو هغه به موږ آبادې کړو او هغه به موږ تاسو په حلقه کې د 200 ارب نه تاسو سیوا کارونه کړي دي حلقې عوام مطمئن دي که نه اوس هم د یو بل سره په مشتو ګریوان داسې دي زما حلقه چې دا تاسو ګورئ تاسو دلته ته د حلقې خلک یې 60% سوات په ایریا باندې زما حلقه او په 40% کې خان و ایم پی ایس دي بس 60% سوات چې دی په ایریا باندې ډېر غټه حلقه ده کم اپر سوات چې دی هغه د ټوټل سوات 80% شو دا کم چې بر سوات اوس موږ جدا کو او په هغې کې بیا لکه د ټول نه زیات حلقه زما ده 80% حلقه زما ده اوس دلته مسله دا ده چې په هر غر په سر باندې 10 کوره دي 8 کوره دي او یو د بل نه 15 کیلومتر لر دی بل د بل نه 15 کیلومتر لر دی اوس دغه خلکو ته د اوبو ضرورت شته دوی ته د بجلۍ ضرورت شته دوی ته د سکول ضرورت شته دوی ته د لارې د روډ ضرورت شته دوی ته د ژوند د هر دغه ضرورت دی اوس دغه کار په 200 اربه کې په 300 اربه کې ممکن نه دي موږ چې کله 2-2.5 اربه روپۍ وي نو هغه صرف موږ 3-3.5 اربه صرف د بجلۍ په مد کې راوړوي بیا صاحب دا راته ووایي چې 1500 کسانو نوجوانانو مشتمل تاسو رهایي فورس جوړوئ دې صوبه کې 14 کاله حکومت د عمران خان په نوم تاسو ووټ اخیستی دی آیا دا نوجوانان دې خبرې ته راویستل ضروري و د تعلیم نه به محرومه شي په نورو مسلو کې به ښکار شي په دې تاسو چېرته په قور فکر کړی دی چې یاره دا موږ نقصان کوو بلکل دي خو سیاسي خبره داسې نه چې چا زبردستی څوک د ګریوان نه ونیسي هغه راوځي چې ته د تعلیم نه راوځه د تعلیم سره سره که تاسو د دنیا تاریخ وګورئ نو الکسندر په څونه عمر کې دنیا فتح کړوه د هغه عمر څو بیا محمد بن قاسم متعلق مختلف دغه دی خو بیا هم د هغه عمر څو بیا د نورو کامیابو حکمرانانو عمرونه څو او هغه په کم عمر کې دنیا فتح کړوه یا ملکونه فتح کړي بیا یې ځانه نوم ګټلی تعلیم په خپل ځای یو خبره ده خو د هغې سره شعور د معاشرې د کور یوه ناسته پاسته یو د هغوی یو کردار خپل بچي له یو شعور ورکول یو د ثقافت سره عادت کول دا په خپل د یو خبره ده په دې ملک کې د واضحه څه خبره جوړه شي یا د دوبۍ سعودي شانتي ډیکټیټرشپ شي د عوام به خپل په خبره پوه شي چې موږ ته دا کلیر قانون دی او په دې موږ ته عمل کول دي غریبانان به د هغې سره ځان ایډجسټ کړي هغې سره به مزدوري شروع کړي چې آیا په دې ملک کې ډیکټیټرشپ دی جمهوریت دی په دې ملک کې کم آئین دی او کم قانون دی چې دا عام عوام موږ خو ګناهګار یو موږ پی ټي آی والي موږ دهشتګرد یو موږ بل څه یو موږ بل څه یو خو عام عوامو ته خو د یوه لار وښیي چې غریبانان په کم قانون عمل وکړي کم قانون باندې هغه لاړ شي چې د هغوی د ژوند طریقې اسانې شي او هغوی ته واضحه خبره راشي چې دا ګناه دی او دا ثواب بیا صاحب وزارت خبر روانه ده او ستاسو نوم چې دی هغه 1 نمبر خو کله ناکله 10 او 15 نمبر ته لاړ شي آیا د صوبې چې کوم الیګیشن لګي چې یاره منسټران پیسې ورکوي مختلف سیکټران هغه پیسې ورکوي د پوسټینګ ټرانسفر آیا تاسو به د سیسټم کې دا عمل جاري دی که نه دا الیګیشن داسې دی جي اوس زه هغه سیاسي خبره کوم نو هم غلط دی ځکه عوام د کیمرې په سترګه ته د هر څه نه او عوام اویر دي ته د ټولو خبرونه خو دا هم که تاسو ګورئ عوام ولاړ دی د عمران خان سره د عمران خان نه لاندې هغه هېڅوک هم لیډر نه مني هغه که زه یم هغه که وزیر اعلی دی هغه که زموږ صوبایي صدر دی که مرکزي صدر دی خلک د عمران خان سره ولاړ دي اوس د عمران خان د پارټۍ او د هغوی د بدنامولو دپاره مختلف قسم سازشونه شروع دي او کیدی شي کوم چې ستا سوال دی چې په دې کې موږ هم شریک یو یا زما د پارټۍ څه کردار پکې ومي یا په موږ کې هم څوک داسې غداران ننوتي چې کم کار په مختلفو وختونو کې د مختلفو پارټو د بدنامولو دپاره شو دی کیدی شي هغه کار زموږ سره شروع
کېدای شي چې یو څوک سپلین شوي او هغه داسې کردار کوي چې د قوم په مخ کې زمونږ یا د عمران خان د پالټۍ هغه دغه شروع کړي چې د دوی نه د قوم نفرت پیدا شي. ما خپله نظریه دا ده که دا ملک د جمهوریت دپاره جوړي خو بیا دې دا واک عوامو له ورکړي چې هر 15 کاله وروستو هغه خپل نماینده ټاکي او چې څوک غلي څوک ډاکوي څوک پیسې لي چې هغه له بیا وټ نه ورکوي. صاحب اخیرنی سوال دی دې ټینر کې که عمران خان به آزاد نشي او تاسو الیکشن کوئ نو عوامو نه به بیا په څه نوم باندې ووټ غواړئ د عمران خان رهایي خپل ترقیاتي کارونه یا د دې صوبې چې کوم ترقي ده هغه ورته پیش کوئ؟ زمون خو سټیټ فارورډ زما ذاتي او زما د پالټۍ په دې ملک کې د آئین او د قانون بالادستي او د هغې دپاره د عمران خان رهایي بې انتهایي ضروري ځکه دلته کې که د آئین او د قانون بالادستي وشي نو ما او تا ته به څه لاره کولاو شي څه رڼا څه کړکۍ به کولاو شي موږ به وپېژنو چې زموږ قانون څه دی. زه غریب سړی یم زه د دې غرونو سړی یم زما ایشو د وزیر اعظمۍ نه ده زما ایشو د صدارت نه ده زما ایشو د وزیر اعلی توب نه ده زما ایشو دا دی چې غریب عوام کنفیوز دی د هغوی دپاره څه لار ده د هغوی دپاره څه قانون دی هغه قانون دی واضح کړي چې هغه پټواري له لاړ شي چا ته واضح وي چې دا ځمکه زما ده دا پردی ده هغه تاڼې ته لاړ شي چې سر مات کړی چې د سر دا سزا ده د ماتېدو د لاس دا سزا ده دا پرچه زما په حق کې ده دا نه ده چې هغوی ته دا وړې وړې خبرې دا واړه واړه دغه معلومي زما خبره را روان الیکشن ته د قوم دپاره ته د ملک دپاره واحده خبره دا ده په دې ملک کې د آئین د قانون بالادستي. رنګ جهان مننه زما سره دې شرافت علي موجود و چې د کالام سټیډیم چې دی دا د ټوریزم دپاره هم ډېر مهم دی وګرځو خو بل طرف ته د سوات موټروی د زري ځمکو د تباهۍ هم سبب جوړېدی شي او دوی د خپلې حلقې د 200 اربو کارونه چې دي هغه د دې حلقې د ترقۍ دپاره وګرځول. د کیمرمین عزت حسین سره سهیل باچا مدین.